قرباني چې د دغې باره کې قرآن سورې حج کې دا کوم آیاتونه ما تاسو ته ولوستل دې کې الله رب العالمین د دې خبرې حکم کړی چې هر امت له ما د قربانۍ یو طریقه ورکړې وه او تاسو له مې هم درکړې صحابه ته تپوس وکړو یا رسول الله دا قرباني څه عمل دی نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل سنت ابیکم ابراهیم دا ستاسو د پلار ابراهیم علیه السلام سنت او طریقه ده هغه طریقه او قرآن موږ تاسو ته ښودل انشاءالله او بیا که خیر دې بیان کوو چې هغه یو لویه قرباني کړې وه یو لویه قرباني پیش کړې وه چې الله ورته ویلي خپل زوی دا قرباني که دا ذبحه که دا ډېره لویه قرباني وه هغې په بدله کې الله پاک هغه له قرباني ورکړه او دا د هغه یو طریقه شوله چې ټول مسلمانان دا به د قیمت ته ورسې پورې دا قرباني کوي او د ابراهیم علیه السلام دا سنت دا به راژوندي کوي او د دې قربانۍ فلسفه او حکمت څه دی په دې لږ ځان ته پوهېږو د دې قربانۍ فلسفه صرف دا نه ده چې مال مې ذبح کړ او غوښې به یې دا به وړه غوښه یي دا به غټه غوښه یي دا د میخي نه ده دا غویي نه ده دا ګډي نه ده سوچ نه دی دا غوښې به څو ورځې فرجونو کې ساتو بله ورځ مې یو دغه کاته نو غویې م ځان سره په سوزکي کې راچولې وه ورسره یې پسې شاته دغه ایښې وه پرېږده پرېږده هغه بل شی ده دوکاندارانو پرېږده هلته یې لاندې لیکلي وو چې دا یې سوچ دی دا د قربانۍ سوچ دی دده چې دا پرېزر به د دې غوښو نه راته ډک پروت دا د قربانۍ فلسفه نه ده قرباني دا د خوراک دپاره ده قرباني دا د ریاکارۍ دپاره ده الله قرآن کې ویلي الله ته نه غوښې رسېدلې دی او نه ورته وینه دی رسي ستاسو نیت الله ته رسي ولکن یناله التقوى بل د قربانۍ فلسفه او حکمت دا دی چې څنګه دې قربانۍ ته زه تیار یم چې مالي قرباني م پې کوم مالي دا ده چې په 40-50,000 1 لاک 2 لاک په دې باندې مال اخلمه دا مالي قرباني ده او بیا دا ده چې په هغه قربانۍ باندې چاړه راکاږه دقرنګې مالي قرباني هر وخت پکار هر وخت او دا چاړه چې تا په دې قربانۍ باندې راښکله او دا قرباني کې نو دا چاړه لږه په خپل خواهشاتو هم راکاږه خپل خواهشات دي هغه قربان کړه دا چاړه د قربانۍ دا په دې حسد او په کینه او په نفرت هم راکاږه دا حسدونه او نفرتونه حلال که ختمې محبت راوله معاشره کې دا د قربانۍ فلسفه ده خپل دا انانیت دی په دې هم چاړه راکاږه انانیت پېژنئ انا زه یمه طاقت هم زما دی قوم هم زما دی مال هم ما سره دی دا شی دا څیزونه دا دې د قربانۍ فلسفه ده چې دا دې سره ختم صحابه وفرمایل موږ له دې کې څه دي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل د دې په هر ویښته باندې یو نیکي ده ستاسو لپاره هر ویښته باندې یو نیکي ده او نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل د قربانۍ دا وینه لاندې ځمکې ته رانې رسېدلې چې دا بره الله ته رسېدلې او د الله په در کې دا قبوله شي او دین مسکینانو الله قرآن کی سورہ حج کی فرمایلی چې فکلوا منها واطعموا البائس الفقير دین تاسو خپل خوراک وکړئ او فقیرانو او غریبانو او خپلوانو هغوی هم د دې نه ورکړئ چې هغوی هم ترې خوراک خلکو سره پرې مدد وکړئ
قرباني په ښه څاروي باندې ښه څاروي بهترین قرباني پکار ده. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي ګوډه قرباني مه کوئ، شله قرباني مه کوئ، مانده چې هغه د هغې د پخته حدیث کې راغلي هغه ښکاره پکې د هغه کې راوتي داسې قرباني مه کوئ، ښه قرباني مه کوئ، ړنده قرباني مه کوئ، کڼه قرباني مه کوئ، په اندامونو باندې کنډمه قرباني مه کوئ. نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه په ګډانو باندې قرباني کوله، اوښ باندې قرباني، ګډ باندې، وین مال باندې، یعنې حلال چې کوم مالونه دي دا ګډه اوسه او وین او میږي او اوښ دا د قربانۍ پنځه مالونه دی باندې قرباني دا پکار ده. عمر شرط دی اوښ چې د 15 کالو شي دې قرباني او غوا او یا میخه وغیره دا چې د 2 کالو پورې چې د 2 کالو نه کمې دې باندې نه کېږي او په اندامونو باندې پوره غاښونه صرف هغې فقهاو دې دپاره لیکلي چې به کوم سړي د اعتماد نشته دی، اعتماد چې دی راته په دې مال کې دروغ وایي چې د دې 2 کاله شوي نو هغې دپاره صرف دومره ده چې غاښونه یې وګورئ. نور غاښ چې دی د قربانۍ دپاره شرط نه دی، قربانۍ دپاره شرط هغه ټیم دی، ټیم 2 کاله او ګډه اوزه د هغې دپاره 1 کال دا شرط دی. دې طریقه باندې قرباني پکار ده. انشاءالله قربانۍ چې نور کوم خبرې دي مسایل دي اکثر تاسو ته خبره وي او بهتري هم دي او بیا هم کوو ده چاته د کومې مسلې لرئ هغې تپوس کولی شئ، تپوس کوئ ځکه دین دا به موږ او تاسو په تپوس باندې حاصلوو، تپوس باندې په ځان پوهولو باندې په دې بیا حاصلوو او بیا به هغه عمل هغه رنګې کوو. الله دې زموږ او ستاسو ټولو دا قربانۍ دا په خپل در کې قبولې کړي او چې د چا وس نشته دی طاقت یې نشته دی نو هغه دې نه کوي، په هغه نه ده فرض، په هغه نه ده واجب. دا هم واوره یو سړی داسې دی چې په هغه باندې قرض دی او قرض ترې نه خلک غواړي، دی وایي زه قرباني کوم او دا قرض نه ورکوم، دا ظلم دی، ظلم دی، ظالم دی، د قرباني نه کوي، دی دغه قرض دی پردی ورکړي خو هغه قرض کوم ته چې عاجل قرض وي یعنې ته غواړي خلک او د هغې کې نه ونیټ کوي او یې قرباني کوم یا دا دی قرضونه هم دي او بیا وایي نه دا قرباني به زه د دې پلانکي نه په قرض وې ترې اخلم چې الله د باندې یو څیز نه دی ایښی ولې په ځان لا یکلف الله نفسا الا وسعها بس طاقت دې نشته الله ته نه مکلف د حج طاقت دې نشته مې کوه، قربانۍ طاقت دې نشته مې کوه ځکه کوم عاجل قرض چې دی هغه خلاصول پکار دي او قرباني رسول ورکړه د قرض نه سره کمې پاتې دي په هغې قرباني اول عاجل قرض خلاص کړه. الله دې زموږ او ستاسو قربانۍ قبولې کړي.